آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. په دې موقع باندې اول خو تاسو شکریا ادا کوم چې زما انتخاب ومو الله تاسو له اجر درکړي. په دې موقع مونږه تقریبا 3 ګروپ یو دا ماشومان دي چې په دې ځای طالب علمان دي یا طالبات دي. دا په حقیقت کې که صحیح تاسو پیژندل غواړئ نو دا د الله د رسول د باغ ګلونه دي. یہ تیرے نبی کے باغ کے پھول ہے. د دې د ګلونو د قیمت اندازه به تاسو ته په الو وشي چې تاسو ته پته ولګي چې د خدای پاک پیغمبران ډیر غټ سټیټس والا خلک دي خو هغه د الله تعالی نه بچي غوښتي دي. رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء. نو چې بچي نه هغه ته پته چې بچي څوره قیمت دي. نو په دې مجلس کې چې کوم پلاران پیرنټس ناشتي هغه د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي. ډیر شي خلق دی چې هغه په بچو پسې لیونی کیږي او ما دې سه مور لیدلې دا چې هغه وای مال خدای مړ بچي راکړې نوم پوره ده کی به ساده وانه له چرای کیراله او دسی کسان به لیدلې دي چې داغه جنکې لکان نه او دسی دي چې داغه لکان نه لوري نه. نو الله تعالی خپل حکمت په دې کې خولې دی. نو د کوم خلقو چې خدای بچي ور کړی دي او بیا هغه بچي چاړاګان نه دي. منګه چونکه پریکټس کو د ډیر شي زنانو په غیږ کې ماشوم راغستې او هغه سی پی وته مونږ وایو سیریبرل پالسی پښتو کې وته خلق مذوب وي. دا مذوب دی. مونږ چې تاسو کو چې د ماشوم سور عمر دی هغه وی لس کاله یا ولس کاله په غیږ کې راغستې. نو دا بچي خدای پاک د پیرنټس لا دی والدین له ور کړل او دا سی پی چایلډ نه دي. دا هغه ماشومان دي چې دی خبریم کولای شي اوریم او سوچوم کولای شي. نو په دې دا والدین سیکشن چې په څومره د خدای شکر ادا کین دومره کم دی او د دې بچو قیمت اندازه ما چې تاسو چې د خدای پیغمبرانو ته ضرورت ته نو چې نور خلقو ته به سور ضرورتي. ابراهیم علی السلام د خدای پاک نه بچي غوښتلو. زکریا علی السلام د خدای پاک نه بچي غوښتلو. نو د دې نه د دې د قیمت اندازه ولګوي. بیا د دې نه پس بل قیمتي خبره چې دا دلته کې ټیچرز دی پڑھای والا دا موږ د لاسنیول ځکه نه په دې لاسنیو کې پکار دي چې ته اسسمنت وکې اندازه ولګي چې د دې مړی سټیټس سره دا کامیاب دی که ناکام دی. دغه 3 پیرامیټرز دي. علم ينتفع به دا مړی به الو کامیابی چې د علم خور کړي چې خلق ته پیدا دي. دیو جن تا ته بدا پته ولګي چې د کوم استادانو وړو ته سبق ویلي او هغه سبق والا کسان بیا د خپل سبق نه فائدہ اخلي. دا سړی اوس کامیاب دی. د خلکو ته څومره سبق ویلي. د ټاپ علم د قران دی ورپسې بیا حدیث دی بیا ورپسې فقه ده بیا پسې ساينس دی بیا پسې ټیکنالوژي دی. ایون که د پنچر چلتا چاته خولي او د یو سړی گاډي پنچر شي ته ول پنچر ولګي نو پیدا دی وته ورسوله او که د پنکه د چا خراب شو پنکه دی ول ټیکړه ایا دا ساوند سیستم خراب شو هغه بل ملګری دی بیټری وړه او ته ولګولا. دا یو علم دی چې خدای پاک چاله ور کړی خلکو ته په خیر ورسي. نو د استادانو لپاره د خوش قسمتۍ خبره ده چې د ډېر شي شاګردان په دنیا کې خواري او دا غینه دا پته لګي چې دا سړی کامیاب دی ځکه ډومبنه شرط پوره کو علم ينتفع به. دا سړی دویم پیرامیټر چې حدیث نه پته لګي هغه دا دی چې صدقه جاریه د دې صدقه ور کړی چې هغه نه خلکو ته فائدہ رسي. مثلا دا ټي ویل چا لګولې دا پلاني دې مدرسې لازمه چا ور کړی دا پلاني دا جمعه چا رخ کړی دا پلاني دا پلانې کوی چا ایستلو دا پلاني دا پلانې روډ چې دا ارته نه دا چالر ور کړی و دا پلاني ور کړی و. دې ته وایي صدقه جاریه. او دریم نمبر پیرامیټر چې د کامیابی لپاره دی هغه ولد صالح چې خدای پاک تعالی دې بچی درکړي چې ته نه او هغه نیکی کوي. نو د والدینو لپاره دا بیا د مبارکۍ خبره ده چې په یو داسې سکول کې یو پروګرام دی چې په هغې کې جنکۍ او الکان د دې بچي دي او دلته کې هغې علم زده کولی شي. ځکه د علم 3 ذرایع دي. ان السمع والبصر والفؤاد listening چې غوږ کېږي شي ته زه خبرې کوم تاسو ته غوږ یې خیره دسی بل چا خبرې کولې تاسو ته غوږ یې خیو تاسو خبرې کوئ مونږ ته غوږ یې خیو نو غوږ دار چا ټیک نه
دې ته سمع وي. دا په ټاپ ته څوک چې خپل غوږ استعمالوي دا سړی کامیابي. د دې وجه نه په جهنم کې جهنميان چې کوم فریاد کوي به دا وي لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. مونږ غوږ نه کېښودو نو ځکه مونږ دوزخ ته رالو. نو کوم سټوډنټان چې په کلاس کې استاد ته غوږ نه ږدي نو هغه هلته بیا فیل شي. نو کمی طالباتو چې قرآن ته غوږ نه ویښی هغې به داسې صحیح تلاوت ونه کړی شي. صحیح تلاوت کول دا زما ستا ذمواري ده، خو صحیح تلاوت به تعلق کوي چې ته قاري صاحب ته غوږ کېدې ځکه سمع په ټاپ باندې ده. دې وجې نه دنیا ته چې څوک راشي نو د هغه د غوږ نه موږ کارلو نو اول ورته موږ څه وایو په غوږ کې ورته څه وایو دا راته تاسو ووایئ بانګ نه هغه اوري. اټ مین چې غوږ په پس ډے باندې استعمالیږي او په لاس ډے باندې هم غوږ استعمالیږي ځکه چې څوک مري نو موږ ته تلقین د څه کوو د کلمې کوو نو بیا غوږ کار کوي. ان السمع نو دې بچو له خدای غوږونه ورکړو نو ځکه د استاد خبر واورېده. نو والبصره بیا پریکټیکل کوي. نو پریکټیکل بغیر د سترګو نه کېږي. دلته کې به تا ته لیکچر وشي نو بیا به لیب ته لاړ شي نه هلته پریکټیکل وکړې نو پریکټیکل چې کوي نو سترګې به استعمالوي دې ته بصور وایي. نو دا به دا سالټ به د دې سالټ سره میلاو کې نو سوډیم به د کلورایډ سره میلاو شي نو سوډیم کلورایډ به ته جوړ شي نو هغه ځای کې مخکې دا ته اوس مالګه جوړه شوه دې ته پریکټیکل وي دې ته بصور وي. ان السمع والبصر نو بیا به ته په دې سوچ وکړې د هغې نه به فارموله راوباسې. فارموله دا ده چې کله اکسیجن هغه سو اکسیجن جلنے میں مدد دیتے ہو کہ اکسیجن جلتی ہے وائر آتا اکسیجن جلنے میں مدد دیتی ہے اور ہائیڈروجن جلتی ہے. نو چې کله ہائیڈروجن او اکسیجن ته یو ځای کې یا H2O واټر چې دی هغه د یو بل نه جدا کې نو ته بیا وایي چې په اور به اوبه به څنګه لګي نو په اوبو به اور ولګي چې اکسیجن له اور ورکې او هائیډروجن ولا بیا په جلنے میں مدد دیتی ہے اکسیجن جلتی ہے. نو یا به تا ته پته دې ته فارموله وي دې ته فؤاد وي. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسؤولا. نو پیرنټس او استادانو له په دې د شکر پکار دی چې دې شاګردان ول ورکړو چې هغه سمع هم ټیکوا بصور هم ټیکوا فؤاد هم ټیکو. په دې باندې الله شکر ادا کوم. کوم کلام چې دی ویل کړه ډاکټر صاحب نن زیاده غته ریګا تا ویل ته کې سکول دی وی چا وته وینا کړی دا وی نثار سے بوته وینا کړی دا نو بیا شمشول بچا پشان سړی نه غو یره ډېر خپل سړی دی ډېر عالم سړی دی د دې خطا غ فائدہ رااله. مطلب چې لیټر یا میسج د دې پتہ اورو لګی چې میسج کرنے والا کون ہے. نو د دې وجه نه قرآن انټروډکشن دا دی وانه لتنزيل رب العالمین دا رب العالمین را لېږلی دی. مطلب دا چې ته د نثار صاحب میسج له دوره اهمیت ورکې نو چې رب العالمین میسج له به څومره اهمیت پکاري. دې وجه نه چې ستاسو سره د حاضرینو او بیا چې څوک دا خبره چې په زړه کې د دې اهمیت راشي چې دا کم کتاب باندې چې باس کېده که نه دا رب العالمین را لېږلی وی چا راوړی دی موږ له خط څوک راوړي ډاکي دا کم ډاکي راوړی د هغې لپاره ډېر خو کې نزل به الروح الامین دا جبریل راوړی. نو اهمیت بیا هم بړاو شو. تاسو به خپل بجلی را بیلونه لیدلي د بجلی بیل د ریګا بیل چې دی هغه به یا په ملیسب کې پروت وي یا به په سونیګرام کې ځکه چې د بجلی بیل هغه وړي نه هغه ارتاوي یې دا واپډه والا نه دي ته بیا لکه ستاسو بیل خو هلته کې په چینه کې پروت و. الله تعالی وایي چې دا بیل ما چې درلېږه که نه د دې لپاره وړونکی څوک و جبریلو نزل به الروح الامین. نو چېرته یې راوړی علی قلبک لتکون من المنذرین ډایرکټ ستا هارټ ته موږ ټرانسفر کړی. یعنی الله تعالی قرآن د رسول الله زړه ته ټرانسفر کو. د هغې نه پس بیا صحابو ته ټرانسفر شو د صحابو نه بیا نورو شاګردانو ته ټرانسفر شو او بیا هغه دلته مولانا فضل الهي یا د نثار احمد په صورت کې هغه غي ته ټرانسفر شو بیا د IIUI طالباتو طالبانو ته ټرانسفر شو. په دې به د خدای شکر ادا کې د هغه ځای نه را روان شو. نزل به الروح الامین تنزیل من رب العالمین. رب العالمین سینډر دی هغه راولېږو راوړی چا دی نزل به الروح الامین جبریل راوړی دی علی قلبک لتکون من المنذرین. خو دې کې یو خبره کړې ده بله چې دا په انګلیش کې نه دی دا په اردو کې نه دی دا په پښتو کې نه دی بلسان عربی مبین دا په عربی کې دی. دیو جن استاب عربی پروننسیشن ټیک پکار دی. قرآن به الو ته حق ادا کې چې د ح او د خ په منځ کې ته فرق کولی شي.
د زال او د ذال په منځ کې ته فرق کولی شي، د زی او د زال په مخ کې ته فرق کولی شي، د ضاد او د ضاد په مخ کې ته فرق کولی شي. دې ته وایي قرت چې ستا قرت صحیح، ستا مخارج ټیکی. نو ستا ذمہواری څه شوه؟ نمبر 1 قرآن کو ماننا، نمبر 2 قرآن کو پڑھنا، او پڑھنا ته تلاوت وي. یتلونه حق تلاوته. دی بچی چې څنګه را وختي تلاوت وکړو داسې تلاوت هیڅوک هم نشي کولی، بلکې په مخکینی حکومت کې زموږ وزیر داخله او هغه ته د الله معافي وکړي، اوس پادشاه دی، هغه په میټینګ کې د قل هو تلاوت هم نشو کولی. نو چې یو سړی پاکستان وزیر داخله او هغه ښه نالج والا سړی او هغه د یوې ډلې یې هغه ډلې وزیر داخله ته ولېږي، خو هغه له صرف قل هو نه ورځي، او هغه قل هو نه قل هو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ماره دې کسان نه